Exercise 2.4 के question number 1 دی چې write the base exponent and value of the following. تاسو له چې کوم دا د equations درکړي به دي چې کوم دا تاسو base ولیکئ exponent ولیکئ او value ولیکئ. نو base څه ته وي exponent څه ته وي او value څه ته وي. suppose دلته کې چې کوم دا موږ وایو چې 2 power 4 په دې کې دا لاندې چې کوم نمبر راغلی وي دا یو دا دې ته موږ وایو base. دا base ته دلته کې چې کوم د دې د سر د فاصله ویني دې ته موږ ایکسپوننټ وایو او د دې مطلب دا دی د 2 پاور 4 چې دا 2 چې کوم دا 4 ټایمز ملټیپلیکیشن کې دا دې مطلب دا دی د دې ایکسپوننټ 2 پاور 4 مطلب دا دی چې دا 2 چې کوم دا تاسو 4 ټایمز ملټیپلای کې او نو د دې نه چې کوم انسر را دی هغه ته موږ وایو ویلیو 2 2 are 4 4 2 are 8 8 2 are 16 دا 16 چې کوم دا د 2 پاور 4 سره له دا د دې ویلیو را له یادې ته موږ وایو پاور. نو دلته په دې کوېسچنز کې چې کوم دا تاسو ته وی چې بیس پکې څه دی نو چې کوم دا لاندې نمبر وي دی ته ویل شي بیس. نو دلته بیس 2 دی پاور چې کوم دا یا د دې ایکسپوننټ چې کوم دا هغه موږ سره راغی -9 دی ته انډکس هم وي د دې ویلیو وسره راځي. نو د ویلیو لپاره به چې کوم دا تاسو دا سمپلیفای کې الریډي تاسو له دا سایډ درکړل یعنی دا سایډ د دې برابر دی خو بیا هم د دې ویلیو تاسو معلومه نو 2 پاور -9 دا موږ لیکلی شو چې 1 over 2 پاور 9 یعنی دا که چېرته ډینامینیټر ته راشي د دې دا پاور بس شي دا به چې کوم د پازیټیو شي او چې کله دا موږ معلوم کو د دې مطلب دا دی چې دا 2 9 ټایمز ملټیپلیکیشن کې یعنی 9 ټایمز چې کوم د تاسو 2 ملټیپلای کې نو د دې نه چې کوم دا س ویلیو راځي هغه ولیکئ. نو ویلیو به موږ سره راشي چې کله دا موږ ملټیپلای کو نو د دې نه تاسو سره راځي 1 over 512 یعنی الریډي تاسو لږ کم دا رائټ سایډ کې دا ویلیو درکړی دا د 2 پاور 9 مطلب دا چې دا 2 چې کوم دا 9 ټایمز ملټیپلیکیشن کې دا. ورپسې نیکسٹ پارت کې چې کوم دا دی کې بیس لیکل دي نو دا چې کوم تاسو سره راغلی دا بیس دی دې ته ویل شي بیس a/b دا بیس راغی د دې لپاره چې کوم دلته کې دا راغلی دې ته موږ وایو انډکس پی دی او د دې ویلیو چې کوم دا هغه بس شي یعنی دا پی به تاسو د دې لپاره هم والي د دې لپاره هم والي دا به شي a پاور p ډیوایډډ بای b پاور p دا به راشي. دغه شان دلته کې په دې کې چې کوم دا به بیس شي -4 پکې بیس دی دلته کې دا چې کوم دا ایکسپوننټ 2 او د دې ویلیو به سره شي نو -4 دی -4 سکوير دی د دې مطلب دا دی چې -4 2 ټایمز ملټیپلیکیشن کې دی نو -4 او -4 چې ملټیپلیکیشن د دې نه راځي 16 نو د دې ویلیو موږ سره رااله 16 رااله. Question number 2 کې وایي چې if AB denotes the real numbers then simplify. کچره AB چې کوم دا تاسو سره real numbers denote کوي یا دا real numbers چې کوم دا شو کوي نو تاسو دا simplify کوي نو دا به مونږه دا قسم multiplication چې کوم دا به مونږه with the help of laws of exponent چې کوم دا simplify کوو. نو laws of exponent کې اولنې لا دا کچره تاسو سره د یو دوه نمبرز چې کوم دا دوه نمبرز وي دا غي بیس سیم وي نه دا غي پاور به تاسو کوي اډ کوي یعنی دلته کې a دا د دې بیس چې کوم دا دلته کې a دی دا هم a دی د دواړو بیس سیم دی نو د دې دا پاور به سمپل تاسو کې دا به اډ کې یعنی دلته کې تاسو راغی 3 پاور 2 او دلته کې راغی 3 پاور 3 نو د دواړو بیس چې کوم دا 3 3 دی نو دا بیس پته واخلې او دا چې کوم پاور دی نو دا به سو کې دا به اډ کې دا ایډیشن لا به یعنی دا چې کوم دا کچره تاسو دوه نمبر چې کوم دا ملټیپلیکیشن کې وی بیس سیم نه دا غي پاور بس کېږي 8 کېږي. د کشان پارت 1 کې تاسو له درکړل چې a پاور 3 ملټیپلای a پاور 5 نو په دې کې مونږ کتی شو چې په دې کې بیس چې کوم دا غسنه بیس پکې a دی او د دواړو سیم دی نو چې کله سیم بیس وي نو تاسو به دا کارو کې چې دا یو بیس پته واخلې او د دې چې کوم پاورز دي نو دا بسو کې یعنی دا بشي a پاور 3 ملټیپلای a پاور 5 په دې کې مونږ کتی شو چې بیس سیم دی نو یو بیس پته واخلې او د دې دا پاور به سمپل سو کې پلس به کې نو دا بشي a پاور 8 نو دا مونږه سمپلیفای کو. ورپسې چې کوم دا هم دغه شان تاسو کتی شي دلته کې چې کوم دا پدې کې مونږ سره بیس سره دلته کې مونږ سره بیس چې کوم دا هغه b/a دی دلته هم b/a دی دلته هم b/a دی دلته هم b/a دی مطلب د دواړو بیس سیم نه چې بیس سیم نه دا مونږ لیکلی شو دا چې b/a یو بیس پته واخلو او د دې چې کوم دا پاورز دي نو دا به تاسو سو کې دا به 8 کې -2/3
نو دا موږ لیکلی شو چې b by a دا به شي 3/2 او پلس ماینس ملټیپلای شي ماینس راځي 2/3 د دې به تاسو LCM واخلئ دا به شي b by a به په خپل ځای راشي دا چې موږ سمپلیفای کوو نو دا 3/2 دی د دې به LCM واخلئ 3/2 6 راځي دغه 6 په چې کوم د سره هم ملټیپلیکیشن کې ولیکئ او د سره به هم ملټیپلیکیشن کې ولیکئ نو دا به سمپلیفای کې 2 1 2 2 3 6 نو پاسه 3 او 3 نو 3 3 9 راغی دلته 3 1 3 3 2 6 نو 2 2 4 ماینس 4 په دې کې سم طریقه به تاسو فریکشنز چې کوم دا سمپلیفای کوي نو دا به راشي b by a 9 minus 4 نه چې کوم دا نو 5 راځي او دلته کې چې کوم دا 6 راغی دا تاسو داسې هم لیکلی شئ او د دې چې کوم دا نو موږ سره راغی دا موږ سمپلیفاید فارم ته راوستو ورپسې پارت 3 دی چې ماینس a پاور 4 ملټیپلای ماینس a پاور 3 نو په دې کې هم چې کوم دا تاسو کتی شئ چې دلته بیس د دواړو سیم دی ماینس a دلته هم دا ماینس a دلته هم دا یعنی دا موږ لیکو چې ماینس a پاور 4 ملټیپلای ماینس a پاور 3 د دواړو بیس سیم دی نو مطلب دا چې یو بیس پته واخلې تاسو ماینس a دا موږ بیس واغستو د دې چې کوم دا پاور دی دا به سمپل سو کې ایډ بکې 4 + 3 نه دا بشي ماینس a انټو 4 + 3 نه چې کوم دا 7 راځي نو دا موږ سو کو دا موږ سمپلیفاید کو ورپسې پارت 4 په پارت 4 کې یو لا استعمالي کی چې کله تاسو سره د یو نمبر د پاسه پاور دو نمبرز وی ملټیپلیکیشن کې وی یا چې کوم دا ایډیشن کې وی دو نمبرز چې کوم دا ملټیپلیکیشن کې وی نو پته کې چې کله تاسو د هغه د پاسه پاور راغلی نو دغه پاور به چې کوم دا تاسو په هر یو نمبر باندې ځان لاخلې ان کیس اف ملټیپلیکیشن چې کوم دا مون خبره کوم دا به د a د پاسه ځان لراشي دا به a پاور m شي او د b د پاسه به چې کوم دا ځان لراشي b پاور m بشي بل یو پراپرټی د anything power 0 چې کوم دا نو دا د څه برابرۍ د 1 برابرۍ نو دا پراپرټي به تاسو یوز کې او دا به کوم دا سمپلیفای کې نو په دې کې اوس دا ټول به کنسیډر کې چې دا a b دی په دې کې دا 3 چې کوم دا m دی نو دا m به د هر یو ټرم د پاسه ځان له اپلای کې یعنی دا به شي چې -2 دا ټرمونه به ځان له جدا ولیکې a سکوير او دلته کې به دا شي b کیوب د دې ټول د پاسه چې کوم دا نو پاور سره 3 دی نو اوس دا ګوره دا تاسو سره a راغی دا b راغی او دا c یعنی درې ټرمونه دي a b او c د دې د پاسه پاور m دی نو دا a د پاسه بزان لواله دا به a پاور m شي دا به b پاور m شي او دا به c پاور m شي تک طریقه باندې بتا سو دا 3 چې کوم دا او د پاسه ځان لواخل دا به شي -2 پاور 3 دلته کې به شي a سکوير پاور 3 او دلته کې به b کیوب پاور 3 د هر یو د پاسه چې کوم د مونږ ځان لواستو نو دا به یاد ساتئ چې کله یو نیگیټیو نمبر وي نیگیټیو نمبر او د دې د پاسه چې کوم د دلته کې 8 پاور راغی نو د دې نه به همیشه نیگیټیو راځي که نیگیټیو نمبر وي او د پاسه په پاور ایون نمبر راغلی وي نو دا غنه بیا پازیټیو ویلیو راځي دلته کې اوس دا پاور 8 ټرم دی نو مطلب دا چې د دې نه به نیگیټیو ویلیو راځي او دا به 2 پاور 3 شي 2 پاور 3 بشي دلته کې چې کوم دا چې بل یو پراپرټی ده چې کله تاسو سره د یو نمبر د پاسه پاور یو د غره پاسه بل پاور راغی نو د پاور به د پاور سره ملټیپلای شي دا بشي m n د کشان دلته کې به کوم دا نو دا تاسو ملټیپلای کې 2 له 3 کې سره ورکه 6 راغی د کشان b چې کوم دا دلته کې د پاور د پاسه پاور ته 3 له 3 کې سره ورکه نو 9 راغی اوس دا به راشي -2 اوس دا 2 کیوب دی د 2 کیوب مطلب دا دی چې 2 3 ټایمز ملټیپلیکیشن کړي نو دا به 3 ټایمز ملټیپلای کړي د دې ناراضي 8 دا به شي a پاور 6 b پاور 9 نو دا چې کوم د تاسو سمپلیفاید فارم کې راغی ورپسې پارت 5 ته چې a کیوب انټو -2b هول سکوير نو په دې کې به کوم د تاسو پاور والے چې کوم لا دا هغه به یوز کې 2b هول سکوير یعنی که چېرې موږ سره یو دو نمبر وي a b او د هغې د پاسه پاور m راغلی وي دغه پاور به د هر یو نمبر د پاسه تاسو څه کوئ ځان له واخلئ یعنی a پاور m b پاور m نو دلته کې به چې کوم دا تاسو ولیکئ چې a کیوب دلته د -2 د پاسه به ځان له دا پاور واخلئ سکوير به راشي او د b د پاسه به چې کوم دا نو دا ځان له واخلئ نو دا به شي a کیوب د -2 چې تاسو سکوير والے اوس دا پاور ایون نمبر راغلی نو مطلب دا د دې نه پازیټیو نمبر راځي 2 سکوير چې کوم دا به 4 راشي او د b چې کوم دا تاسو والے نو دا به سره شي دا به b سکوير شي یعنی دا به تاسو لیکئ نو دا به شي 4a کیوب b سکوير نو دا چې کوم دا موږ سره د سمپلیفاید فارم راغی دا دواړه چې کوم دا د دې پاور الریډي 1 دی که تاسو ګورئ نو دلته a سکوير b دی دا هم a سکوير b دی یعنی د دواړو بیس چې کوم دا هغه څه دی سیم دی دا به شي a سکوير b انټو
a سکویر b. اوس د دې لپاره پاور چې کوم دا هم 1 دی، د دې لپاره پاور هم 1 دی، نو د دواړو بیس سیم دی، یو بیس پته والے دا بشي a سکویر b بشي او پاور به دا جمع کین 1 + 1 نو دا براشي a سکویر b هول سکویر. بیا په دې باندې دغه پاور والا لا اپلای کې دا بشي a سکویر هول سکویر او دا بشي b سکویر. نو دا بشي د پاور د پاسه پاور راغلی، دا بشي 2 2s are 4 نو a پاور 4 او دا بشي b سکویر. نو دا موږ سره د سمپلیفاید فارم راغی. ورپسې پارت 7 دی چې a پاور 0 b پاور 0 ډیوایډډ بای 2. نو یو پراپرټي موږ ویلې ول د لاز اف ایکسپوننټ چې کله د یو نمبر د پاسه پاور 0 راغی نو دا به د څه برابري، دا به د 1 برابري. نو دلته کې به چې کوم دا تاسو هغه پراپرټي یوز کړئ چې a پاور 0 چې کوم دا هم د 1 برابر ده او b پاور 0 چې کوم دا هم د 1 برابر ده. نو د دې بځای به تاسو خپل ویلیو فوټ کړئ، نو دلته کې به هم 1 راشي، 1 ملټیپلای 1 براشي ډیوایډډ بای 2 یا سمپل د دې نه به چې کوم نن تاسو سره راشي 1/2. نو دا موږ سره سمپلیفاید فارم راغی. ورپسې چې کوم د پارت 8 کې دی چې -3a سکویر b سکویر هول سکویر. اوس تاسو ته ما وی چې یو پراپرټي ده چې کله مطلب تاسو سره یو نمبرز وي نمبرز وي او د هغې د پاسه پاور راغلی نو هغه نمبر به چې کوم ده نو هغه پاور به چې کوم ده د هر یو نمبر د پاسه ځان لاخلي. نو دا پراپرټي به اول په دې باندې یوز کې، نو دا به شي چې -3 دا به جدا جدا کې ځان له د دې د پاسه به هم دا پاور واخلي، دغه شان د a سکویر د پاسه به چې کوم ده هم پاور واخلي او د b سکویر د پاسه به چې کوم ده هم پاور واخلي. نو بیا بل یو پراپرټي و چې کله تاسو سره د یو نمبر د پاسه الریډي پاور یو د غیر پاسه بل پاور راشي نو تک پاور به چې کوم ده دا به یو بل سره ملټیپلای کې، نو دا به شي د -3. اوس د دې لپاره پاور ایون نمبر دی، د دنه په پازیټیو ویلیو راځي نو -3 سکویر د 9 برابر وي او د a سکویر دی پاسه په پاور دی نو 2 2s are 4 نو دا به شي a پاور 4 b دی دلته 2 د پاسه بیا پاور 2 دی نو دا به شي b پاور 4. ورپسې پارت 9 دی چې a سکویر ډیوایډ بای b پاور 4 هول ټو د پاور 3/2. دلته کې به چې کوم دا تاسو دا پراپرټي یوز کې د پاور د پاسه پاور راغلی دا به په هر یو باندې ځان لپلای شي، یعنی a سکویر د پاسه به ځان له 3/2 واخلي او دلته کې به د b پاور 4 د پاسه چې کوم دا ځان له 3/2 واخلي. نو دینه بس په کوم دا به پاور د پاسه پاور راغلی دا به د سره ملټیپلای شي، نو دا به شي 2 ملټیپلای 3/2 دا به راشي او لاندې به تاسو سره راشي b 4 ملټیپلای 3/2 نو دا به د سره ختم شي، دلته کې به راشي a پاور 3 او لاندې به کوم دا به د سره ختم شي نو 2 به راشي، 2 له 3 کې ضرب ورکړي نو b پاور 6.